د شعبان المبارک د ټولې میاشتې په فضیلت کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کان احب الشهور الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یصومه شعبان، چې خوښه په میاشتو کې د رمضان المبارک نه علاوه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د شعبان میاشت وه چې روژې به یې پکې ډېرې ډېرې نیولې. ثم یصل بها الى رمضان، یا په دې میاشتې سره به ځان رمضان المبارک ته په روژو ورسو. دارنګې بل حدیث مبارکه کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم في شهر اکثر من شعبان وكان يصومه الا قليل. وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما په هیڅ یو میاشت کې دومره زیات روژې نیونکي نه دي لیدلې لکه څومره چې د شعبان المبارک په میاشت کې به یې نیولي. کان یصومه الا قلیل، اکثره حصه د شعبان به په روژه کې تېروله، روژه به یې وه. بل کان یصومه کله، بلکې گویا داسې وه چې تا به وایي چې د ټوله میاشت روژه نه. نو د ټولې میاشتې فضیلت د احادیثو نه ثابت دی، خو د یو خاص ورځې د یو خاص شپې تخصیص د اعمالو دپاره دا په هیڅ یو صحیح مرفوع حدیث کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نشته. په دغه شپه باندې روژې نیول د دغې ورځې دپاره څه خاص اعمال خاص کول، لکه خلک وایي چې په دغه شپه د قرآن کریم ختمونه وکړي، دارنګې دوره پیرې قل هو وایي، دوره پیرې دا وکړي، نو د دې دومره ثواب دی ځان نه د هغې دپاره یو خاص مقدار یې مقرر کړی. دارنګې په دغه شپه باندې حلواګانې ویشل، نور د خوراک څیزونه خیر خیرات صدقه کول، دا نه په احادیثو مبارکو کې د دې څه حکم راغلی دی نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه ده. په دغه شپه باندې څه خاص خوراکونه تقسیمول، په خاص مقدار څه اعمال کول او هغه عبادت ګڼل د دغه شپې پورې خاص کول دا بدعت دی، او هر بدعت دا ګمراهي ده او ګمراهي انسان جهنم ته بوځي. هېڅ یو مسلمان به دا نه غواړي چې زه د نیکۍ یو کار وکړم او په هغې زه جهنم ته لاړ شم. د نیکۍ کار چې مسلمان کوي دا د دې لپاره کوي چې دی په جنت ته لاړ شي. نو هغه کارونه موږ ولې وکړو چې هغه زموږ د وبال ذریعه ګرځي. د 15 شعبان په باره کې د هغه خاص روژه نیول، خاص اعمال د دې لپاره خاص کول، دارنګې خاص اجرونه د هغې بیانول، دا په احادیث مبارکو کې د دې تذکره نشته. بعضې خلک وایي دغه شپه چې ده نو دا د مړو شپه ده، د مړو شپه ده، وایي د مړو فیصلې کېږي په دې کې. یو مختصره خبره دا ده چې مړو باندې نه رش ده او نه شپه شته. مړی چې یو انسان د دنیا د مخ نه پناه شو، دا ورځ او شپه انسان الله رب العزت په دې دنیا کې د انسان لپاره جوړ کړي. دا انسان به په شپه کې آرام کوي. په قرآن کریم کې الله وایي دا شپه مې د دې لپاره پیدا کړله چې دا انسان په دې کې آرام وکړي، ورځ مې د دې لپاره پیدا کړله چې دا انسان په دې کې وګرځي، روزګار پکې وکړي، د الله تعالی عبادات پکې وکړي، د الله تعالی په ورکړی شوو احکاماتو د پیغمبر په طریقو باندې دی وګرځي، خپله روزي پکې وګټي. داسې خاصه تذکره په احادیثو کې په قرآن کې د دغه شپې نشته چې دا د مړو شپه ده. یو انسان چې د دې خاورې لاندې شو نو که هغه نیک عمله دی نو د هغه هره شپه ورځ ده، او که نه هغه د دې خاورې لاندې او بد عمله نو د هغه هره شپه ده. په دغه انسان باندې ورځ شپه یو دغه لري، په ده باندې د دې څه تبدیلی څه اثر نه پرېوځي. یو انسان چې نیک عمله دی د قبر ته کوږ شو نو حدیثو مبارکو کې راځي چې د جنت کړکۍ ورته کولاو شي. په جنت کې هو د جنت په صفاتو کې دا نشته چې هلته شپه راځي، نه چې کوم دی نو هلته داسې نوري داسې ورځي. د هغې یو خاص موسم دی، هغه موسم به په دغه قبر والا په دغه جنتي انسان به ومي. نو دوزخي نو په هغه به هغه خپل خاص کیفیت وي، هغه به په سزا باندې په هغه نه شپه شته او نه ورځ شته. نو داسې ځان له خبره ده چې دا د مړو شپې دي، دا د ژوندو شپې دي. دې کې د احادیثو مبارکو کې د دې خاص تذکره نشته.